عبارت کې زمان یعنی دو زمانې یو ځای شوي. یوه زمانه مبارک مازدیګر شو، بل پکې رمضان مبارک شو. یو حدیث مبارک کې داسې راځي چې دا ملایکو خېژي پرون شوی و، نو دوی نه تپوس وکړی شي فیسألون عن عباد الله، تپوس یې نه وکړی شي د الله بندګانو په باره کې چې د الله بندګانو څه کول. نو فیقولون ترکناهم وهم یصلون، دوی ورته وایي هغه مونږ پرېښودل په داسې حال کې چې ټول لمونځ کړو. نو مونځ چې وشي د بل مانځه پورې په جومات کې ناسته، دا هم الله په مانځه کې او د مونځ په اجر کې حسابوي. او تر دې پورې چې یو حدیث مبارک کې راځي، مشکات شریف هم ذکر کړی او نور هم راوړی، مختلف الفاظ دي. اذا وضع العبد المؤمن، کله چې یو مؤمن سړی مؤمن بنده په قبر کې کېښودلی شي، نو جاءه الملکان، دې ته دوه ملایکې راشي چې هغې ته نکیرین وایي. نکیرین معنا دا چې ناشنا ملایکې دي، هغه ورته راشي نو درې تپوسونه ترېنه وکړي چې من ربک وما دینک ومن نبیک. دا سړی چې د مازدیګر د لمونځ خیال ساتلی او بیا خصوصا د دې رمضان المبارک په میاشت کې د دې سړي جواب په قبر کې دی ذروني حتى اصلي، او بعض روایت کې راځي چې دعوني حتى اصلي، ما پرېږدئ چې لمونځ کوم، لمونځ رانه خرابېږي. نو هغه ورته وایي من ربک، دا وایي ما پرېږدئ لمونځ رانه خرابېږي، لمونځ رانه خرابېږي. نو دومره قیمتي ټیم دی چې ملایکو ته به ستا جواب د دې خبرې وي چې ما پرېږدئ چې لمونځ رانه خرابېږي. نو تاسو سوچ وکړئ دا مونږ او تاسو یا په چکنۍ یا په کوڅه باندې قربانو، دا وخت مونږ او تاسو په فضول غیبتونو باندې خرابوو. نو پکار نه ده چې سړی د الله دین واوري، چېرته کښېني په خپله ذکر وکړي، درود شریف ووایي، تلاوت وکړي، ډېر اعمال دي. کوم عمل دی چې هغې کې کامیابي شي؟ اتم نمبر دا دی هو وقت تجدید النیت، په دې وخت کې نوی نیت او نوی تجدید، د نیت تجدید کوئ. په دې وخت کې سړی نوې اراده وکړي شپې د عباداتو لپاره، سبا ورځې لپاره، ځکه اوس ټیم بدلېږي که نه، ملایکه هم بدلېږي، ډیوټیان هم ختم شي، عام ډیوټیان هم ختم شي. که څوک دفتر کې هغه به راغلی، که څوک بل په راتلی ډیلي کړي هغه به راغلی، بل به راغلی، داسې به مونږ هم دا ورځ تېره شوه. د الله سره څه وعدې کول پکار دي، خو دا وعدې چې کله در باندې سخت تکلیف راشي، دا وعده بیا الله ته پوره کول هم پکار دي. په سخته کې خو مونږ ډېرې وعدې کوو، یا الله ما د دې غم وباسې، خدای بیا به زه منځونه کوم او زه به سبقونه وایم او زه به خیراتونه کوم او زه به دا کوم. لیکن چې کله ورباندې سخته راشي او سخته ختمه شي، راحت ورباندې راشي، خوشحالي ورباندې راشي، نو دې سړي کار به چې وي هغه د الله سره چې کوم وعدې کړي وي هغه ټولې هېرې کړي. د الله وعدې به هېرې نه ګوري. بس یو ځل دې سره الله احسان وکړ، بیا هغه احسان یاد ساته. بل د دې خصوصیت نه هم نمبر دا دی هو وقت استحضار نعمت الله، د خدای د نعمتونو استحضار دی په دې وخت. اوس حدیث مبارک کې راځي للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دوه خوشحالي. یوه خوشحالي څه ده؟ عند فطره، کله چې روژه ماتې کوي، دا خوشحالي ده. اوس په دې ځای کې دا خوشحالي څه ده؟ محدثین د دې معنا کې شرح کوي لاتمام العبادة لحلول الاذن بالاكل والشرب وبعد المنع، د ورځې د خوراک نه منع، د څښاک نه منع، د جما نه منع. اوس ورته دې ټولو اجازت وشو، دا ډېره لویه خوشحالي ده. که الله موږ داسې همیشه بند کړی وی چې تاسو موږ نو د الله خو به منلې، موږ به د لوږې نه مړه شوي او زموږ به څه روژې موسی علیه السلام 40 دن روژه نیولې. پیغمبر علیه السلام په خپله د وصال روژه د امت لپاره ممنوع ده، خو په خپله حضور پاک 18 ورځې نیولې د وصال روژې په یو تواتر سره. او موږ او تاسو خو صرف سر ونیسو او بېګا ته وخورو. ښه ښایسته موسم او نه ګرمي شته دی او نه ښه شته نه بد شته. په دې کې څه تکلیف دی؟ د ژمي روژې خو ډېر لوی نعمت دی، د شپې نعمت دی، ورځې نعمت دی، باید دی چې سړی د دې نه فایده واخلي. بل دا دی وفرحة عند لقاء ربه، بل د الله سره چې ملاو شي نو د الله د وړاندې به دې سړي ته ډېر فرحت ملاوي. د هغې وجه هم همدا پرون مې ته ذکر کړې وه چې الله فرمایي حدیث قدسي دی الصوم لي وانا اجزي به، روژه زما ده او زه پرې اجر پخپله ورکوم. د ملایکو به لاسې نه ورکوي، پیغمبرانو به لاسې نه ورکوي. الله پاک چې د هغه د شان سره څنګه لایق دی، الله وایي زه پخپله ورکوم. نو د الله ورکړې ته سړی باید د سوچ وکړي. او یا دا چې تنوي بابا لیکلي چې صیغه ورته مجهوله کړه الصوم لي فانا اجزا به او اجزا به، وایي روژه زما ده او د روژې په بدل کې زه د انسان ته ملاوېږم پخپله چې صیغه مجهوله شوې، زه ورته ملاوېږم. بس دا غټه خبره ده. د دې نه نور مخکې سړی څه شی غواړي چې الله در سره شو، چې الله در سره مل نبي رحمانه که لښکر در سره وي تنها، چې الله در سره ملي مع الصابرین مع الصادقین، دا ټول صادقینو کې راځي. لسم نمبر د دې وخت فایده دا ده چې وقت مفتاح الخیر، دا وخت
چابي د خیر ده دی وخت کې ګوره څو غواړي چې خیر کولاویږي نو د خیر چابي د مازیګر ده مازیګر دې ته امام رباني صاحب وقت یعنی دې ته وقت فرض تقدیری دې ته دې ته فرض تقدیری امام رباني صاحب دې وخت دا فرض تقدیری او بیا د تقوا متعلق خبره کوي درې قسمه تقوا ده یو اعلی ده یو متوسط ده یو ادنا ده وی ادنا تقوا ده سړی د کفر او شرک نه ځان وساتي ځکه کفر او شرک خاص سره پیژني وی متوسط ده چې سړی د بدعات او ناروا نه ځان وساتي او وی اعلی تقوا ده چې سړی ترک د ما لا یعنی او کی ترک د ما لا یعنی شی مازیګر کې چکر نه وي په دې وخت مراقبه کوي د سحر قیمتي ټیم یا ټیم کې د ذکر او کې خوبونه نه کوي نو دا فرض تقدیری ټیمونه دي نو دا وخت د چابي د خیر د ټیم دا د خیر ټیم د ګوره خان د خیر چابي د بلې ټیم او بعض خلک هم چې بعض روایتو کې راځي حدیث مبارکه کې لکه ابن ماجه ذکر کړی انس بن مالک سے وی و ان من الناس ناسا مفاتيح وی بعض د خلکو نه دي چې هغه چابي د خیر وي او مغاليق د شر وي یعنی شر ته تعالی ورچې او خیر خلاصي او بعض خلک دي چې هغه د شر چابي نه دي او شر کولاوي خیر ته نه تعالی ورچې مفتوبه لمن جعل الله دي کې حسن المزام کې جعله الله چې وی ګرځي الله او یا جعل الله ډایرکټ فاعل ورته الله جوړي وي خوشخبری ده مبارکي ده پیغمبر علی اسلام وي هغه چاته چې الله د خیر چابي وګرځي او د خیر چابي څنګه یو سړی دا یو سړی نه الله عوامو ته خیر رسي بچو ته رسي کلی کورو ته رسي یو خیرونه ته خوري او یو سړی وي دا نه کلی تنګي داغه نه محله تنګوي داغه نه خیر نه خوريږي یتیم ته نه تنګوي په دې معلومي ډاکوي نو یو د شر چابي او بل د خیر چابي اوس یو پیغمبران اسلام مبارک ستین تر شوی دی لاره 1500 کال وشو څه کم بیش نو دې ته تاسو سوچو کې د هغه وخت نه نیولې تر دې ټیمه پورې چې هر سړی خپل ژوندۍ خسته کوي او عمل خسته کوي دا عمل خپل کار وخسته شي کله هغه خبرې خپل کړي دا بخسته شي کله هغه باندې خوراک خپل کړه دا بخسته شي دا هغه باندې ژوندۍ خپل کړه دا بخسته شي نو دا وخت د خیر چابي ده ځان نه د خیر چابي نه جوړ کې خپل کو د خیر ورسېږي چې شر ورسوي غیبت نظر ساتي بل شي نه ساتي دا غیبت کول دا حقوق العباد کې راځي بندگان حقونه دا الله نه معاف کوي الله نه معاف کوي پیغمبر علی السلام بتاوي من د دعا لپاره بل شي اللهم انا یا الله ز سوال کوم تا نه خدای ته چې سوال وکړه دې خبرې سوال وکړه چې الله ما وبخا ولمن اختبته او بل روایت کې صحیح روایت کې راځي چې سببته چې ما چاته کنځلې کړې او جلدته یا مې بدرو باندې والي او طعنته داسې یو روایت کې راځي ورسره چې طعنون یذوب والي خدای دې تم بخنه وکړي وای چې چا مې غیبت کړی خو چا غیبت نه کوي ما ته تعلیم راکړه دعا کې داسې ما چې خدای چا مې غیبت کړی هغه ته مارکې مو خو دې شي نو وړلو دا کوم بل شو دې خبر باندې الله دې موږ تاسو ته کامل دین او په کامل دین باندې کامل هدایت او کامل عمل نصیب کړي درود شریف وروړي اللهم صل علی سیدنا